زما د غرونو د ښایست د غم هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپینه را راوړی. دوستانو زمونږ په دې ممندو کې یو غر دی د نیفریټو زیارت بابا غر ورته وایي، زیارت غر ورته وایي. او په دغه کې چې کوم نیفریټ دی نو هغه د دنیا په 2 نمبر معدنیاتو کې راځي. هغه که تاسو د کیلو په اندازه باندې خرڅوئ نو کروڑونه روپۍ کوي، او ټرکونه خو کروڑونه او اربونه روپۍ کوي. اوس خلک دا وایي چې یاره خلکو د پښتنو معدنیاتو خوړل، دا خلکو نه دي خوړلی، دا همدې پښتنو خوړل. ستا په دې ملک کې داسې افسران شته، ستا په دې صوبه کې داسې افسران شته، داسې بیروکراټان شته، هغوی سره بیا داسې وزیران میلو دي چې هغوی د خپلې خوښې ډیپټي کمشنر د ممندو د ضلعې دپاره راولي، او هغه د دې لپاره راولي چې وروره زموږ دا ګاډي به له دې ځای نه وځي. نو په میاشت کې تقریبا چې یو ګاډي وځي، او هغه یو ګاډي چې وځي نو تقریبا چې 1 ارب روپۍ نو والا تر د 10 ارب روپو پورې هغه ګټه کوي. تاسو را دې نه اندازه ولګوئ. په دې کې ډېر لوی مګرمچان ګیر دي. ځان له په پندو کې یو ډېر لوی ټاون هم شروع کړی دی، او په زور د خلکو نه بیانه ملي، او بیا به د هغې نه پس ځمکې چې وله ورکوي او که نه ورکوي. او دا یو ډېر ډیولپینګ سټوري ده دوستانو موږ سره. او شیر افضل مروت هم په دې باندې نن خبره کړې وه، زه به هم دې خبرې کوم. ما سره هم په دې هکله ډېر زیات معلومات شته چې کم بیروکریټ په دې کې ککړ دي، کم خلک په دې کې ککړ دي، او خپل غرونه لګیا دي خرڅوي. نو پسې پنجابیان راغلي دي، نو پسې امریکا راغلی ده، نو پسې فوج راغلی دی، او نو پسې روس راغلی دی. پښتانه په خپل غرونو ته لګیا دي او په نیش بیه خرڅوي. دې ته به زه په نیش بیه ځکه وایم چې که همدا شی ته پروسس کې او دا ته بهر ملک ته لېږې نو دا یو ټرک چې کوم دی نو دا به تاله 1 کروڑ ډالره کوي، 1 کروڑ ډالره بدله کوي، او دلته ته په 15 او 6 کروڑ روپۍ باندې خرڅ کوي. او د اربونو روپو کاروبار دی، د اربونو روپو کاروبار دی، او دونه لوی په درس کې روان دی چې د تپوس اړو څوک شته نه. تاسو به د ډي جي اس پي آر هغه پرس کانفرنس کتلی چې هغه پکې په یو ځای کې ذکر وکړ چې په دا 400 کې څه روان دي. نو غالبا ته خلک ته خبر دي، او دا خبره به روزي، او د دې پوره سټوري ما سره پرته ده، او ښه ډیټیل ما سره دی چې وایي په دې کې څوک ککړ دي، کم پکې سرکاري افسران دي، بیروکراټان دي، پکې د علاقې کم خلک ورسره میلو دي، کم سیاستدانان ورسره میلو دي، کم زورور خلک ورسره میلو دي. او دا نیفریټو دا غر چې کم دی دا قبضه کړی دی، زیارت غر چې ورته وایي، او د دې نه لګیا دي په درس کې ګاډي وړي. او ما تاسو ته ووایي چې یو ګاډی دی له دې ځای نه اوښکه او هغه د کراچۍ پورې ورسو نو 1 ارب روپۍ شوې. خو که دا فرض کو مونږه سټیم لاین کو او دا مونږه پروسس کو او دا مونږه بیا د دې ځای نه بهر ملک ته لیږو نو دا به بیا 1 ارب ډالر کوي، 1 ارب روپۍ به نه کوي. خو بیا پاکستان د حکومت جیب ته ځي، د خیبر پښتونخوا خزانې ته به ځي، ځکه چې معدنیات خو صوبایي مسله ده. نو د خیبر پښتونخوا خزانې ته څوک نه پرېږدي. خلک کوي چې موږ په خپلو جیبونو کې واچو او د اربونو په تعداد کې واچو. دغه کس چې دا کم کار شروع کړی دی، په پندو کې یو ټاون شروع کړی دی، دغه شان بنګلې هم جوړې کړي دي، جنګلې هم جوړې کړي دي، او دا دون لوی کرپشن دی که نه چې دې تاسو تصور هم نشئ کولی. دی د یورینیم نه پس د ټولو نه قیمتي کاڼي چې موږ وینو نو هغه نیفرایټ دي، او دا په نیش بیه باندې په خیبر پښتونخوا کې لګیا دي خرڅېږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له پکار دی چې په دې اکشن والي، دغه شانه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له پکار دی چې په دې اکشن والي، همدغه شانه وفاقي حکومت له پکار دی چې په دې باندې اکشن والي، فوج هم پکار دی چې په دې باندې اکشن والي، ځکه چې دا خو د خیبر پښتونخوا په معدنیاتو باندې پښتانه سمګلرانو ناتار جوړ کړی دی. او د خیبر پښتونخوا صوبې ته د اسم نزي، او پښتانه په خپله لګیا شوي دي خپل ملک تباه کوي، او په نیش بیه باندې خپله دونه قیمتي کاڼي خرڅوي.
نو په دې کې یو مطلب بیا چې څوک چاته څه وایي. اوس د دې بدبخته پښتنو مخه رانیول پکار دي چې د خدای ظالمانو تاسو لګیا یې خپلې ځنګلې، تاسو لګیا یې خپل غرونه، خپل نفریټ په نیش بیه باندې خرڅوئ او بیا چغه دا وهئ چې زما غټه ګناهداره چې پښتون یم او یا پنجاب وخوړم او یا فوج وخوړم. دا خو اوس لګیا یې تاسو په خپله ورته په بر بیټ لګیا یې، په بر بیټ ورته لګیا یې خورئ. بهرحال دا دوستانو ډیولپینګ سټوري ده او په دې باندې به تاسو سره بیا زه نور هم ډېرې خبرې کوم.